بسم الله الرحمن الرحیم. په کریمینل کیسز کې د فیصلې په وخت عدالت د اف آی آر کم عوامل مد نظر ساتي. ملزمان بری کیږي ولې، ملزمانو ته ضمانت ولې میلاویږي، کیس د اف آی آر په څه باندې کمزوري کیږي، په څه باندې مضبوطیږي او مستعیض ته به پیدا په څه رسي، په اف آی آر کې چې څه کمی نو ملزم ته پیدا رسي. او دغه شانتي د کریمینل کیس بنیادی تیګه اف آی آر د هغې متعلق په مونږ نن ضروري خبرې زده کوو. دا د خیر خبرې تاسو نور خلکو ته هم ورسوئ. کیدای شي ستاسو د دې خبرو رسولو په وجه یو مظلوم ته خپل حق میلاو شي او دا زموږ د ټولو دپاره صدقه جاریه ده. ان شاء الله تعالی دا به مونږ جاري ساتو. کرمینل پروسیجر کوډ سیکشن 154 سی آر پی سی سیکشن 154 د لاندې اف آی آر درج کیږي. په اف آی آر کې چونکې دا د کرمینل کیس بنیاد دی، څه ضروري خبرې دي چې دا په اف آی آر کې موجودي، نو ملزم ته تقریبا 95% چانس په معمولی نوعیت مقدماتو کې بیا د بری کېدو یا ضمانت میلاوېدو دا چانس ورته بیا نه. نمبر 1 که اف آی آر په ټایم باندې درج شي، پرمپټلی لاج اف آی آر څنګه وقوع وشي او پورن اف آی آر درج شي. په هغې کې د ملزم شناخت که چېرې تا ته نوم معلومي، د پلار نوم معلومي، ځای معلومي، د ټول نه هم خبره دا ده چې دا نوعیت په دې کې وشي. او که فرض کا ته ملزم پیژنې نه، نو بیا دغه شناختي علامت او دغه نورې علامې چې دغه د وجود ساخت څنګه دی دا په اف آی آر کې بیانول. په اف آی آر کې د ټولو نه غټه خبره موټیو وجه چې دا جنگ یا دا شر دا په څه وجه باندې وشو دا بیانول په اف آی آر کې د ټول نه هم خبره ده. او په اف آی آر کې گواهان بلکې غیر جانبدار گواهان، د موقع گواهان، اتفاقی گواهان دا چول دا انتهایی اهم کار دی. په کار دار چې دا تاسو په اف آی آر کې واچوئ. او که چېرې دا اف آی آر د زخمونو متعلقي یا د مرګ جوبلې متعلقي، نو میډیکل ریپورټ زخمی یا مړی هغه کوم متاثره کس چې دی هغه فورن هسپتال ته وړل او په هسپتال کې د هغې میډیکو لیګل ریپورټ ایم ایل سی چې څه ته وایي دا تیارول او دا بیا پولیسو ته حواله کول او د دې ذکر په اف آی آر کې کول دا انتهایی اهم کار دی. اف آی آر وجه بیانول، گواهان او میډیکو لیګل ریپورټ دا هر څه چې د یو بل سره انټر کنیکټډ دي چې په دې کې جدایي نه وي. او د ټول نه اهم خبره یو دا ده چې ملزمان که د یو نه زیاتی، نو هر یو ملزم له جدا جدا رول ورکول چې د دې ملزم د ده سره کلاشنکوپ یا ټوپک تماچا د دې یو سړي سره د دې ملزم سره لخته، دا ملزم تش، دا ملزم دلته ولاړو، هغې ټولو ملزمانو له خپل یو ځای ورکول، د هغې اظهار کول په اف آی آر کې دا انتهایی اهم کار دی. بل په ډیرو ملزمانو باندې دعوه نه کول، بلکې دا د چېره په سپیسیفیک ملزمانو باندې کم ځای چې په موقع باندې موجودي په د وقوعې په وخت باندې، نو دا د چېره هغې له جدا جدا رول ورکول او تعداد یې هسې بړاول نه. او په اف آی آر کې د ټول نه غټه غلطي چې اکثر تقریبا په 80-90% مقدمو کې هغه خلک کوي او چې اف آی آر د مشاورت نه وروسته درج کوي، دا بالکل د قانون په ژبه کې غلطه ده. پرمپټلی اف آی آر لاچ کول او په اف آی آر کې دا ذکر نه کول چې موږ د مشورې نه وروسته اف آی آر درج کو، بلکې دا بالکل کرمینل کیس بالکل ختموي او بالکل عدالت دیتا انتهایی د شک په نظر ګوري، نو دا بالکل نه کول. په اف آی آر کې اسې د اوایي گواهان هم نه شاملول، بلکې ښه خبره دا ده چې اوریجنل گواهان دا په اف آی آر کې شامل شي. اف آی آر دا یو ډیر اهم دستاویز دی او په دې کې د خبرو خیال ساتل پکار دي. ایون دا چې کو د تیارې ځای نو په اف آی آر کې دام ویل پکار دي چېرې په دې پلاني ځای کې بلب راکېدلی و، د بلب په رڼا باندې ما دا ملزم وپېژندو چېرې دی تو
او دې تښتېدو. او دغه شانتې په اف آی آر کې دا ذکر کول چې د ملزم کو چرې فرض که دا د غلی یا د مرګ جوبلی وي، خو په دې دوران کې دا ذکر هم کول چې یاره زما موبایل یا زما نه پیسې دا په دې دوران کې د ملزم اغستې دي، ځکه چې کله کیس کېږي بیا به دا عدالت تا حواله کوي. دغه شانتې په اف آی آر کې د نورې کمې چې اهم خبرې دي چې په بیاناتو کې تضادات را نشي، ځکه چې په اف آی آر کې ستا کم بیان دی نو چې په بیا پولیسو له ته کم د 161 د لاندې بیان ورکوي نو دا بیان او د اف آی آر بیان چې دا ټول نوعیت یوي. بل انتهایی اهم د اف آی آر دپاره هغه دستاویزي ثبوت کو تا ته دغلته میلاویږي او اډیو یا ویډیو، او بیا د هغې په اف آی آر کې هم ذکر کول چې دا د اف آی آر دپاره ډیره هم خبره ده. او بیا دا د چېره ستا د وقوعي سیکوینس، ستا د میډیکل لیګل ریپورټ سیکوینس، ستا د ګواهانو بیانات او ستا دا ټول چینج برابرول، که دا چینج ستا برابري او ستا په بیاناتو کې څه کمی نه او ستا میډیکل لیګل ریپورټ هر څه برابري، نو انشاءالله تعالی ملزم ته به چرته هم ضمانت نه میلاویږي یا ډیر کم به ورته میلاویږي، بری کېږي به نه یا ډیر کمو کیسونو کې به بیا بری کېږي. خو موږ د دې خبرو خیال ونه ساتو نو د دې وجې ملزمان بیا بری کېږي. په اخیره کې د ټولو اهم خبره دا ده چې کرمینل کیس ته الله تعالی چاته نه پیښي، خو چې کله هم تاسو ته کرمینل کیس پیښ شي تاسو چې اف آی آر څنګه درج کړئ په دغه دوران کې د خپل وکیل سره رابطه کول او دغه نه ځان پوهه کول چې دا ټول تفتیش او د ګواهانو بیانات او میډیکل لیګل ریپورټس، نقشه موقع او دا ټول سیستم برابرولو لپاره د خپل وکیل سره رابطه کول، د وکیل په مشوره باندې عمل کول، ان شاء الله تعالی مظلوم ته بیا حق میلاویږي، دی به بیا دا ګیله نه کوي چې په دې عدالتونو کې انصاف نه میلاویږي. ګوره سړي مرګ کړی خو بری شو، یو ته ضمانت میلاو شو، خو دا په اصلي کې په اف آی آر کې د ګواهانو کمې، په اف آی آر کې د نقشه موقع کمې او دا نورې خبرې پکې راشي، په دې وجه باندې ملزمان بری کېږي. وما علینا الا البلاغ.